شو د قرآن پشان دلیل بلور بکړی خدای دتا یو ټولای مخلوق جمیلا بلبل چراغ گل د گلستان وزلید بلبل چراغ گل د گلستان وزلید داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلید داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلید چې نور د محمد سورہ انعام اوم سپارہ آیت نمبر 19 سورہ انعام اوم سپارہ آیت نمبر 19 اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون صدق الله العظيم سورہ انعام اوم سپارہ آیت نمبر 19 اس دی زینا دام طریقہ دا تعلیم دا و جواب دا سوال دے قسم نه دی نن زکا هر یو شیر د سایل خان وزلید نن زکا هر یو شیر د سایل خان وزلید داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلید داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلید چې نور د محمد رغی جهان وزلید چې نور د محمد رغی جهان وزلید داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلیدا داز مکا اسمان سوچ لا مکان وزلیدا حاجی دام طریقہ دا تعلیم دا جواب دا سوال لے چې تاسو مونږ ته په وحدانیت د الله تعالی باندې
او په خپل صداقت باندې اس گواه دا پیش نکنو جواب شو چې لوی گواه څوک ته الله تعالی دی. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله، یعنی لوی گواه څوک ته الله تعالی دی. نو دا متعلق ته دلائل سابقه سره. نو فرمای چې قل الله د دین استدلال شوی دی چې د شی اطلاق دا په الله تعالی باندې کیږي، لیکن حق خبره دار چې په نقل د قرآن او حدیث کې دا اطلاق په الله تعالی باندې صراحتا نه ثابت، صرف هغه منطقي قانون دی. او د دې مسلې د پاره دا کافي کېدی نشي. نو فرمای قل تو ورته ووایه ای شیء سسیز دی اکبر شهادتا ډیر لوی په گواهی کې. قل تو ورته ووایه الله الله تعالی گواه دی. شهید گواه دی بینی په منځ زما و بینکم او په منځ تاسو کې. یعنی الله تعالی چې دی هغه وهو شهید، الله تعالی گواه دی بینی پمن زما و بینکم او پمن ستاسو کې. نو شهید شهادت د الله تعالی په اثبات د وحدانیت او په براءت سره د انداد او دارنګ د ازداد نه دی. و اوحی الی هذا القرآن اشاره چې شهادت د الله تعالی په قرآن کې ذکر دی. نو فرمای و اوحی وحی کړی شوی د ماته الی ماته هذا القرآن د قرآن د دې دپاره لانذرکم چې ویروم زه تاسو به په دې قرآن سره و من بلغ او هغه چاته، یعنی هغه څوک چې ورسی هغه ته دا قرآن. و من بلغ د دې نه معلومه دا شوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به تر قیامته پورې دا به رسول وي او دا دی. ځکه چې چاته قرآن ورسی نو د هغه نظیر دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی، او دا دلیل دی چې په احکامو د قرآن سره په وخت د نزول کې او وروستو موجودین کې دا ټول مخاطب دی، او دا دلیل دی په ختم نبوت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی راتلو والی نشته تر قیامته پورې. د دې جملې نه دا خبره معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر قیامت پورې په دغه نبوت باندې باقی دی، بل نبی راتلو والی نشته. نو د مرزا غلام احمد قادیانی په هغه باندې دې ځای کې رد راغی چې هغه د نبوت دعوه کړې ده، او بیا د هغه نه وروستو د هغه نور چې کوم ملګري دي هغه د هغه خلیفګان دي. خو موږ دا وو چې الله قرآن کې وایي و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر قیامت پورې دا په دغه نبوت باندې به باقی وي، بل نبی راتلو والا هغه نشته دی. ائنکم لتشهدون، د شهادت نه مراد د عقل شهادت دی. نو فرمایي چې تیر شوي دلایلو نه رستو ستاسو عقل دا خبره مني او دا شهادت ورکولی شي چې الله تعالی سره نور اله شته دی. دا دومره خبرې وشوې او د دې نه علاوه تاسو بیا هم چې دی نو تاسو د نورو معبودانو عبادت کوئ. الله فرمایي قل ته ورته ووایه انما هو اله واحد. اوله کلمه کې وحدانیت دی او په دویمه کې براءت د شرک نه دی. او په دې آیات کې نتیجه ده په وحدانیت د الله تعالی سره د مخکې دلیلونو نه. نو فرمای ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله الها آخر قل لا اشهد. تو ورته ووایه چې زه دا ګواهي نه کوم، نه منم چې الله سره بل شریک شته دی. قل ورته ووایه انما هو اله واحد، بېشکه صرف هغه معبود برحق یو. و انني او بېشکه زه بیزاره یم، بری یما بیزاره یما مما د هغه معبودانو د عبادت نه تشرکونه چې تاسو الله سره شریک جوړوئ. بیا ورپسې آیت نمبر 20 الذین آتیناهم الکتاب، رستو د شهادت د الله تعالی نه شهادت د علماو ذکر کوي، او دا دلیل نقلی دی د مخکې کتابونو، یعنی د کتاب منونکو نه. الذین آتیناهم الکتاب،
نو دا شکوه ده یعرفون. نو فرمایي چې الذین آتیناهم الکتاب دا لفظ د صالحینو کتابیانو د پاره استعمالیږي. یعرفونه ضمیر راجع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سره د صفاتو د اغنا او یا راجع دی دا قرآن ته. او تفسیر ابن کثیر وی چې یعرفونه کې ضمیر راجع دی هغه سیس ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړی دی قرآن دی. الذین خسروا انفسهم مخکې په آیت نمبر 12 کې د منکرینو د قیامت هغه ذکرو. د الذین خسرون مراد هغه خلکو چې هغوی د قیامت نه انکار کو. دلته د منکرین نه مراد د خسرون مراد چې دی نو دا منکرین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د قرآن دي چې دوی د پیغمبر نه انکار کوي یا د قرآن نه انکار کوي. بیا ورپسې آیت نمبر 21 دا سورنه دا شرک کوونکو ته او ذکر د سبب د خسران دی. الله فرمای ومن ازلم ممن افترا سوک دې زیات ظالم د هغه چانا افترا چې جوړی علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ. الله دوو کسانو ته ظالمان ویلی دي. یو دلته الله ذکر کوي او یو په سوره بقره کې ذکر کړی دي. نو التم الله فرمایي سوی ومن ازلمو الله فرمایي سوک ته غټ ظالم ممن د هغه چانا منع مساجد الله چې منکې خلق د کورونو د الله نه. منع مساجد الله د الله د کورونو نه خلق منکې. نو دا ظالم سوک ته ممن افترا چې تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ. افترا چې په الله باندې دروغ جوړي یعنی نسبت د شرک د جواز الله تعالی ته کوي یا دعوه د نبوت کوي په دروغ باندې او کذبا یا آیاتونه د وحدانیت د الله تعالی نه مني دروغجنې ګڼي یا آیاتونه د قرآن نه مني. دا دواړه ډلې ظالمان دي او داسې په دې صورت کې مخکې آیت نمبر 93 کې به راځي. نو فرمایي چې یعنی څوک ته غټ ظالم او کذبا یا نسبت د دروغو کې آیاتونو د الله ته انه لا یفلح الظالمون بېشکه نه کامیابیږي ظالمان. بیا ورپسې آیت نمبر 22 په دې کې دا تخویف اخروی دی. یعنی تخویف اخروی دی هغه مشرکانو ته چې نیکان بندگان د الله تعالی سره شریک جوړ کړي دي او پرز د قیامت با هغوی د دوی نه غایب وي او د دوی د شرک نه باغی انکار کوي. نو الله فرمایي ویوم نحشرهم په هغه ورځ باندې چې جمع به کړي الله تعالی جمیعا. یعنی الله فرمایي په هغه ورځ باندې چې جمع به کړو مونږ ټولو. ثم نقولو بیا به ووایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی این شرکاؤکم چرته دي ستاسو مددګاران. الله فرمایي للذین اشرکو دا عام دی هغه چاته چې بندگی د بوتانو کړې ده یا بندگی د عزیر علیه السلام د عیسی علیه السلام کړې ده او یا د تیارې او د رڼا بندگی کړې ده. شرکاؤکم الله فرمایي چې دوی مسما کړیو په شرکاو سره. تزعمون زعم دا قول باطل او باطل عقیدی ته دا ویلی شي. تزعمون چې دی نو دا زغم نه دی او زغم چې دی دا اکثر قول باطل او عقیده باطل دواړو ته دا ویلی شي. نو فرمایي چې این شرکاؤکم الذین الله فرمایي کوم دي ستاسو مددګاران کنتم تزعمون چې تاسو به دعوه کوله چې دا زمونږ شرکا دي راولئ نن تاسو هغه خپل شریکان. بیا ورپسې آیت نمبر 23 په دې کې فرمایي ثم لم تكن بیا به نه وي څه بانه دی سره فتنتهم عذر د دی مګر الا ان قالوا دا چې وبوي والله ربنا قسم مې دی وي په الله باندې ما كنا مشرکین چې نو مونږ شرک کوونکي الله سره شریک نو. نو فتنه دلته په معنا د قول او د عذر او د دلیل سره ده.
علامہ سمعانی رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان مفتون شي په یو محبوب سیز باندې او بیا ورته پای کې مصیبت ورسی نو د هغه محبوب نه براءت کې نو ویل شي چې نو د فتنه مگر داوا. نو دلته فتنه په معنا د بهانه سره ده، دلته فتنه په معنا د معذرت سره ده. نو فرمای ثم لم تكن فتنتهم، نبوی د لپاره عذر یا سبانا ايش سیز بم د لپاره نی او دیو په الله باندې قسم خوري والله ربنا دی به شرک نه انکار وکي، دا ګمان به وکي چې پدې به مونږ ته نجات حاصل شي، نو الله به د دې خلاص دي نو هغه به بند کی، الله به د دې خلاص بند کی او بیا به د دې اندامونه چې دي نو هغه به پدې باندې گواہی به شروع کی. الله فرمای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نو ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې الله تعالی به مؤمنانو ته گناهونه چې دي نو دا به معاف کی. نو مشرکان چې دا ویني چې الله تعالی شرک نه معاف کوي او باقی نور گناهونه معاف کوي، نو دی به یو بل ته وایي چې راشي کنه چې داسې ووایو کنه چې موږ ګناهګاران یو خو شرک هم نه کړی، نو دی به قسمونه وکي او الله به فرمایي باس اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. بیا ورپسې آیت نمبر 24 الله فرمایي په دې آیات کې دروغ کیسې د شرک د دی چې هغه ځان نه جوړې کړي دي هغه به د دی نه هېرې شي، یا هغه معبودان چې دی عبادت کو سوا د الله تعالی نه هغه به د دی نه غایب شي. الله وی وګوره کنه انظر وګوره کیف کذبوا څنګه دروغ وی دی علی انفسهم په ځانونو خپلو باندې وضل عنهم او رک شو د دی نه ما هغه کانو یفترونه چې دی به دروغ جوړول. ومنهم من یستمع الیک او بعض د دینه هغه څوک دي چې غوږ کیږي تا ته. آیت نمبر 25 دا زورنه ده چې قرآن ته غوږ کیږي او اراده د تکذیب او د استهزاء کوي. مطلب قرآن ته غوږی خیر خو قرآن منی نه، خدا کوي ورپسې ټوکی کوي ورپسې، ځکه چې د ضد د وجې نه د دې زړونه غوږونه سترګې دا د حق نه بندې دي او قرآن یعنی بیان کوونکو سره دی جګړه کوي او دی قرآن ته دی زړی قصې وي چې دا خو زړی قصې دي. الله فرمای وجعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه، وجعلنا اشاره ده چې دا بندول د حواسو د دی الله تعالی کړی دي نو څوک یې هغه یعنی بدلول نشي او دې ته جعل تکوینی ویل شي. الله فرمای چې وَإِن يَرَوْا كل آیت لا یؤمنوا بها، او که اوینی دی هر قسم معجزه نو بیام الله فرمای لا یؤمنوا بها د ایمان نه راړي. دا اشاره د ړونوالي ته د حق نه چې د سترګو آفت ته ده او په سورې کاف کې به بیا راځي. حتی اذا جاءوک یعنی اول خو د لرې نه غوږ کیږي بیا د عناد د وجې نه نږدې کېږي د پاره د جنګ کولو. یجادلونک مجادله د خلی باس کول مناظری کولو ته ویلی شي. اساطیر الاولین دی وی دا خو د پخوانو کیسې دي، دا خو د زړو خلکو کیسې دي، دا دروغ کیسې دي. نو اساطیر چې دا جمع د اسطورتون ده لیکلی شوي ته ویلی شي. اوسم قرآن په باره کې د منکرینو خیال دا دی چې دا د قصو کتاب دی او بعضې وی چې د دې د نزول دپاره جدا جدا قصې دي نو دا په هغه قصو پورې خدا خاص دی او لہذا چې دی نو دا د هغې عقیده ده چې العیاذ بالله دا قرآن کریم چې دی دا د قصو کتاب دی. بیا ورپسې آیت نمبر 26 دام زورنه ده او عطب ته په ماقبل باندې د دې یو معنی دا دی چې قرآن نه نور خلق هغه منع کوي او په خپله هم د هغې نه لرې ځي. بله معنی دا ده چې د دې پیغمبر د تکلیف ورکولو نه خلق هغه منع کوي خو لیکن په خپله یې نه مني، لکه ابو طالب چې هغه به نور خلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه منع کول د تکلیف نه خو په خپله یې په ایمان نه راړو.
او داغه اشعار چې کم علامه سمعانی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دي. نو فرمای وهم ينهون عنه وينأون عنه، او دی منکی خلق د ایمان نه په د باندې وینأون او لرې کېږي عنه د اتباع دنه. وان يهلكون الا انفسهم، او نه هلاکي دی الا انفسهم مگر ځانونه خپل، وما يشعرون خو دی نه پوهېږي. الله فرمایي دی په خپله ځان چې دی نو هغه څه کوي. نو دام زجر دی مراد د دین عام مشرکین دي. نو دی نور خلق چې دی هغه منکی د ضرر رسول نه پیغمبر ته، لیکن په خپله یې نه مني. او بیا ورپسې چې دی آیت نمبر 27 هغې کې الله فرمایي ولو ترى، تعجب به وکړې ته، ولو ترى اذ وقفوا، او تعجب به وکړي که وویني دی لره اذ وقفوا کله چې دی ودرولی شي علی النار د اور په خوا کې. یعنی او بویني ته دا ناکاره حال د کافرانو علی النار چې دی کله په اور کې یعنی د اور خوا کې ودرېږي. نو په لفظ د علا کې اشاره ده چې ودرول د دی دا ډیر نږدې دي اور ته. وقفو هغه پیش کېدل چې ورسره معنی ده خبرېدل وي په حقیقت باندې. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. الله فرمای فقالو پس او بوای دی یا لیتنا، هاي افسوس دی نرد چې مونږ واپس کو یا واپس کړی شو، ولا نکذب بآیات ربنا چې مونږ واپس شو دنیا ته، مونږ به تکذیب نکو په آیاتونو د الله باندې، ونکون من المؤمنین او شو به مونږ د مؤمنانو نه. یا لیتنا نرد په دې کې تمنا د واپس کېدلو ده دنیا ته، او دا په ډیرو آیاتونو کې هغه ذکر دي. سوره مومنون کې به هم راځي. ولا نکذبا په زبر د با سره په تقدیر د ان سره جواب د تمنا دی، او داسې لفظ د نکونه هم دی چې واپس شو بیا به مونږ تکذیب نه کوو. خو الله فرمایي بس دنیا نه چې رالی خبره ختمه ده. او بیا ورپسې آیت نمبر 28 الله فرمای بل بدا لهم ما كانوا يخفون، بلکې ښکاره شو دی ته هغه څه چې و دی یعنی چې یخفون دی به پټول او انکار به کو من قبل مخکې دینه. دا تعلق تر مخکې آیات سره چې افسوس د دی د زړه د یقین په وجه باندې نه دی. بل بدا لهم ما كانوا يخفون معنی دا چې ښکاره شو دی ته هغه شرک چې پټو دی یعنی پټو دی مخکې د دینه په دې قول چې والله ربنا ما كنا مشرکین. نو ښکاره شوه په ګواهۍ د اندامونو د دی سره، دا یو معنی شوه. بله معنی دا ده چې ښکاره شه تعبد یعنی دی چې بندگی کړې ده، چې بیا دی هغه مشرانو باغیان هغه د دینه مخکې هغه قول دی کړی هغه به دی پټو. الله فرمایي دا دی پټ کړی دی، خو لیکن دی په قسم وخوړ چې والله ربنا ما كنا مشرکین، لیکن دا چې دی نو دا پټیږي نه. او بله معنی الله ذکر کوي فرمایي چې دا د چې ګوره مثال تاسو الله جل شانه فرمایي چې یا خدا معنی ده چې ښکاره شه تابعدارو ته هغه حق چې کم به پټو مشرانو باغیانو د دی. دا قول د امام زجاج دی. او درېمه معنی دا ده چې ښکاره شه دی ته هغه عذاب چې پټو د دی نه مخکې، نو دا قول د امام مبرد دی. نو فرمایي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردو کچر بالپرز دی واپس کړی شو دنیا ته، نو خامخا دی به واپس راوګرځي هغه کارونو ته لمانه عنه چې دی د هغې نه منع کړی شوي لکاذبونه، او بېشکه دی خامخا دروغجنو. الله فرمایي ولو ردو لعادو، وجه دا ده چې په دوی کې استعداد او صلاحیت د
قبلېدو د حق هغه ختم شوی دی. د دې وجې نه دنیا کې د دلایل او معجزاتو کتلو سره دی ایمان نه راړي. نو که مشاهده وکړي د قیامت لیکن بالفرض دنیا ته واپس شي بیا هم دی انکار کوي د حق نه، ځکه دی کې هغه قبلېدل د حق ختم شوي دي. او بیا ورپسې آیت نمبر 29 پای کې ذکر کوي. الله فرمایي وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا، وای دی ندی مگر دا ژوند د دنیا چې دی، وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږ دوباره پورته کیدونکي. الله فرمایي دا کافران دا خبره کوي. نو دا زورنه په انکار د باس بعد الموت باندې، او دا علت د پاره د کاذبون. ان هي ضمیر راجع د حیاتی معروفه. نو فرمایي چې وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا، نه دا ژوند د دنیا او دا خو بس اسی لوبې او ټوکې دي. او وما نحن بمبعوثین، یعنی دی وی چې د مرګ نه وروسته بیا دوباره پاسېدل نشته. انکار کوي د حشر نه، او الله فرمایي چې نه د مرګ نه بعد دوباره هغه ژوندي کېدل شته ستاسو دپاره. ولې الله فرمایل په 23مه سپاره کې به راځي وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الله فرمایي ولې تاسو به موږ دوباره نه ژوندي کوو. او آباؤنا الاولون، تاسو وګورئ ستاسو پلاران هغه لومبې ژوندي وو، بیا پې مرګ راوستو، لومبې نیشو، بیا هم شته کړل، بیا مړه کړل، بیا به را ژوندي کوو، قیامت کې به دی راځي. نو دا زورنه ورکوي. وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین. بیا ورپسې آیت نمبر 30 کې وروستو د 2 آیاتونو د دې سره دا متعلق دي د پاره د اثبات د باس سره د تخویف نه. الله فرمایي ولو ترى اذ وقفوا، تعجب به وکړي کچرې وویني ته هغه خلک وقفو چې ادرول شي علی ربهم په حضور د رب خپل کې، یعنی الله تعالی مخې ته ودرول شي. قال الله تعالی به وایي الیس هذا بالحق، آیا نه دی دا ژوند حق؟ قالوا بلا وربنا، دی به وایي الله ولې نه دی. الله فرمایل الست بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ دی ټول ووی قالوا بلا، ولې نه الله ته زموږ رب یې. وقفو معنی چې دا پیش کېدل دي، ای عریضو، یعنی دا پیش پکړی شي پر ورځ د قیامت باندې. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي آیت نمبر 31 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، دام تخویف اخروی دی، او د لقاء الله نه مراد چې دی ورځ د قیامت ته. حتی اذا جاءتهم الساعه، ساعه چې دی دا قیامت ته وي، او ساعت قیامت ته ځکه وي چې حساب به پای کې زر کیږي. دام اثبات د قیامت ته سره د زجر او تخویف اخروی نه. بغتتن دا هغه چې وخت مقرر او معلوم نه دی. بغتتن ناڅاپه به دا قیامت راځي، اگر چې علامات معلوم دي خو دا پته چاته نشته چې په کومه ورځ باندې به راځي. علامات خو معلوم دي خو د ورځې پته چاته نشته د قیامت. ښه قالو دی وای یا حسرتنا، ہے افسوس دی، علی ما فرتنا، یعنی زمونږ په هغه کوتاهی او غفلت باندې فرتنا فیها چې په باره د قیامت کې وه. حسرتنا، حسرت افسوس کول په هغه پوت شوي څیز باندې، او سخت چې دی نو دا دردمند کېدل. یا حسرتا په دې کې ډیره مبالغه ده په نسبت د انا محتسرون سره. فرتنا فیها ضمیر دنیا ته راجع دی، یا راجع دی دا ساعت ته. وهم یحملون اوزارهم، نو الله فرمایي دی به پورته کوي پیټې علی ظهورهم، په شاګانو خپلو باندې. نو فرمایي چې وهم یحملون، دا جمله حالیه ده او حال بداوي چې دی به خپل ګناهونه په خپل ځان باندې بار کی. اوزارهم دا جمع ده وزر ده، په اصل کې ثقل او بوج ته وي، مراد تینه ګناه دی.
وهم يحملون اوزارهم، یعنی الله فرمای د دې دا دام په دې باندې رد په وهم باندې او دا کنایه د لزوم د ګناهونو نه. دی به پرز د قیامت باندې د ګناهونو دا پیټي به په خپلو شاګانو چتې الا ساء ما یزرون، ډېر بد د هغه بوج چې دی پورته کوي. بیا ورپسې آیت نمبر 32 کې فرمای دا تزهید فی الدنیا دی، د بیرغبتای د دنیا نه او ترغیب د اخرت ته په دې جمله کې 3 توجیه دي. اول دا لکه څنګه چې د لوبو هغه موده چې دی نو دا لګي نو دغه شان ژوند د دنیا چې دی دا لګ دی یو. دویم دا چې سامان د ژوند هغه د آخرت هغه پې یعنی نه طلب کیږي په شان د له لعب چې د هغې پیدا او انجام هغه اسم نشته دی. لکه مثال ماشومانو سره د لبو د پاره کړي وي، لږه موده ورسره هغه ماتې شي، خبره ختم. او دریم دا چې دا له لعب دا باطل او دوکې ته وایي، یعنی دنیا انسان له د آخرت نه غافله کوي. او لعب چې دی نو دا هغه څیز ته وایي چې هېڅ فایده پکې نه وي. او لهوه چې دی نو دا هغې ته وایي چې زړه پې هغه مشغوله کیږي. دا د لعب او د لهو په مابین کې دا یو فرق شو. دویم فرق دا دی چې لعب هغه بې فایدې څیز دی چې مقصد پکې زر خوشحالي حاصلول وي، دې ته لعب ویلی شي. او لهوه چې دی نو دا په دې کې خوشحالي مقصد نه وي بلکې زړه مشغوله کول پکې وي. نو الله فرمایي وما الحیات الدنیا، نه دا ژوند د دنیا الا لهو ولعب، مگر دا خو لوبې دی او مشغله ده. وللدار الاخرة، اصل تاسو د پاره کور د آخرت ته چا ډېر غوره دی، خیر ډېر غوره دی. غوره ځکه دی چې باقي دی او همیشه دی. قیامت کې چې ته راپاڅولی شي او فیصله وشوه د هغې نه بعد خو بیا څه نشته. افلا تعقلون، او للذین یتقون دا خلکو دپاره چې هغې کې تقوا وي. او بیا فرمای افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه کار نه الی؟ تاسو کې عقل نشته، پوهېږئ نه په دې خبره باندې. قد نعلم انه لا يحزنك الذي، آیت نمبر 33 دا تسلی د پیغمبر ته. اوله خبره دا ده چې دی ستا تکذیب نه کوي بلکې د الله تعالی د آیاتونو تکذیب کوي. قد نعلم، په تحقیق سره پوهېږو مونږه، انه لا يحزنك چې خامخا خفه کوي تا دپاره هغه خبرې یقولونه چې دی یې وایي. خو الله فرمایي ولکن الظالمین فانهم لا یکذبونک، مه خفه کېږه بېشکه دی تا ته نسبت د دروغو نه کوي. ولکن الظالمین، لیکن دا ظالمان دي بآیات الله چې د آیاتونو د الله تعالی نه یجحدون، دی انکار کوي. الله فرمایي لا یکذبونک، دوی ستا تکذیب په زړه کې نه کوي، صرف په ژبه باندې کوي، د ضد د وجې نه کوي. او دویم دا چې دوی تا ته کاذب نه وي بلکې امین او صادق درته وي، لیکن د قرآن نه دی انکار کوي. لکه ابو جهل نه هغه نقل دی، هغه وي چې والله موږ ستا تکذیب نه کوو، پیغمبر ته وي، بلکې تکذیب د هغه څیز کوو چې کوم تا راوړلی چې آیاتونه د الله تعالی دي. او په سوره یونس کې به 11 سپاره کې به راځي. بیا ورپسې آیت نمبر 34 ولقد کذبت رسل من قبلک. اوس دې ځای کې چې دی نو دا فرمایي چې دا دویمه تسلي د پیغمبر ته او دویمه خبره ده که دی ستا تکذیب کوي نو مه خفه کېږه، الله به در سره امداد کوي. لکه څنګه چې مخکې رسولانو سره الله امداد کړی دی. علی ما کذبوا، علی په معنا د خپله باندې دی، په معنا د مع سره دی. اوزو ایزا عام د تکذیب نه او ایزا قولی عملی دا ټولو ته شامل ده. نو فرمایي چې وعوذو حتی اتاهم نصرنا، تر دې پورې چې رابشي یعنی تا ته مدد زمونږه. ولا مبدل لکلمات الله، دی تبدیل نشي کولی په کلمو د الله تعالی کې. نو فرمایي الله وی ولا مبدل لکلمات الله، دی تکذیب نشي کولی د کلمو د الله تعالی. ولقد جاءک، دا تفصیل د نصرت په واقعاتو د مرسلینو کې، دا ته وګوره کنه راغلی دی تا ته. ولقد جاءک یعنی راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین، خبرونه د رسولانو.
ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. الله فرمای وګوره کنا غیتا. او بیا ورپسې آیت نمبر 35 دا درېمه تسلی ده او دا آیات دلیل دی په معجزه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اختیار او قدرت دا نشته دی. معجزه خالص الله ورکړی ده، په دې کې د پیغمبر اس کمالوم نشته دی. نه حاصل دار چې پیغمبر اسلام ډیر هرس کوونکی و په څه باندې؟ په هدایت د ګمراهانو. پیغمبر علیه السلام کې دا هرس ډیرو چې بس دا څومره ګمراهان دي چې الله دې ته هدایت ورکړي. او که پیغمبر په دې باندې قادر وي نو بیا په سورنګ د ځمکې یا اسمان ته د خطو په ذریعې سره په معجزې حاصلېدو سره نو دې نبي به دا کار بیا کړی که نه، لیکن د هغه قدرت په دې کې نشته دی. وان کان کبر علیک، که چېرې ګران وي په تا باندې روګرداني مخ اړول، اعراضهم مخ اړول، فان استطاعت نو پس که ته طاقت لري ان تبتغیا د دې چې طلب کې نفقا سورنګ فی الارض په ځمکه کې، او سلمن یا اندر پایا. سلمن معنا انظر پای ته وي. مطلب دا دی چې منکرینو چې معجزات طلب کول نو هغه د ځمکې او د اسمان سره تعلق ساتي. سوره اسرائیل کې به سوره اسراء کې به راځي فتأتیهم بآیه، پس راوړې ته دوی ته څه معجزه. نو بآیتن نه رستو فا فعل چې دی نو هغه پکې پټ دی. ولو شاء الله دام تسلی د پیغمبر ته. اے نبی هدایت په مشیت د الله تعالی سره دی، ستا په اختیار کې نه دی. الله چې وغواړي بس چاله هدایت ورکوي، چاله نه ورکوي. دا الله سره دی، تا سره نه. په دې خفګان مه کوه. لجمعهم علی الهدى، یعنې دې ټول له به هدایت او توفیق الله به ورکړی وی که نه. فلا تکونن من الجاهلین، مه کېږه ته د ناپوهانو نه. هغه خلک چې ملازمه د مشیت د هدایت نه مني، هغه څوک چې تکذیب د انکار د خلکو په وجه سره هغه بې صبري وکړي، نو دا کار د چا دی؟ دا د جاهلانو دی، مطلب د ناپوه دی. نو دلته پیغمبر ته جاهل نشي ویلی. فلا تکونن، مقصد دا دی چې بد ساتل د نبی دی د حال د ناپوه خلکو نه. نو فرمای فلا تکونن، پس مه کېږه ته د هغه خلکو نه چې هغه ناپوه دي. انما یستجیب الذین، بیا ورپسې آیات چې دی په دې آیات کې آیت نمبر 36 الله فرمای دام تسلی د پیغمبر ته. په دې آیات کې علت عدم د هدایت د منکرینو دی. والموتا مراد د دینه هغه کافران عنادیان دي چې نه اورېدو کې، یعنی پشان دا د مړو دي. نو د دینه معلومه شوه چې دا کافران چې دین دا پشان د مړو دي، دی نه اوري. د دې زړونه مړه دي. یستجیبو دلته مفعول پټ، یعنی دعوت الایمان، یسمعون سما د انابت او د فهم حاصلولو هغه مراد ده. والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، بیا به دی الله طرف ته رجوع کی. نو الله فرمای اے پیغمبره دا کافران چې دي نو دی له الله په زړونو باندې مهر والی او هدایت د الله په لاس کې دی. نو که چرې الله غواړي نو دوی له به هدایت ورکړي، او که نه غواړي نو بس نه به ورکوي وله. خو لکه الله فرمایي چې ای پیغمبره ته هېڅ هم نشي کولی، ته دوی له هدایت دا نشي ورکولی. هدایت په څوک ورکوي؟ هدایت په دوی له الله تعالی ورکوي. دوی ته ته اورولی هم نشي. نو الله فرمایي چې ته د دوی نه بس صرف دعوت ورکوه، ته دوی ته چې دا قرآن ورته رسوه. ترجمې ته وګورئ. فرمای قل تو ورته وایا، یعنی ایو شیء کم یو سیز اکبر و ډیر لوی دی شهادتن په گواهی کې. قل ورته وایا الله الله تعالی شهید، یعنی گواه دی هغه بیني پمن زما و بینکم او پمن ستاسو کې. و اوحی الی هذا القرآن، و اکلی شوی دا ما تر دی قرآن لانذرکم دی د پاره چې ویروم ز تاسو به پدې سرا ومن بلغ هغه څوک چې رسي ورته قرآن. ائنکم لتشهدون، آیا تاسو گواهی ورکوئ ان مع الله، یعنی بېشکه دی الله سره آلهة معبودان اخرى، یعنی نور. قلت ورته ووایه لا اشهد، زه نه ورکوم گواهی. قلت ورته ووایه انما هو، یعنی بېشکه هغه الله تعالی اله معبود دی، واحد یو دی. واننی بریء، او بېشکه زه بیزاره یم مما د هغه څه نه تشرکون چې دوی یې شریکوي تاسو سره.
الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې ورکړی د مونږ ایت کتاب یعرفونه پیجن یغی دا رسول کما یعرفون لکه چې څنګه پیجندل ابناءهم زامن خپل زیه چې بنده څنګه پیجني داسې دی دا پیغمبر پیجني الذين خسروا انفسهم آکسان چې تاوان کې اچول دي ځانونه خپل فهم لا يؤمنون دی ایمان نراړي ومن ازلم ممن افترا سوک دے زیاد ظالم دا چانا چی تڑی پا اللہ بانی کذبن دروغ او کذبا یا دروجن گنی بی آیاتی آیاتنا داغ انہو لا یفلح الظالمون بیشک نکامیابی کے ظالمان ویوم نحشرهم پکم رزبانی چراجم بکو منگ دی جمیعا طول ثم نقولو بیاب اوائیو منگا للذین کسانو تا اشرکو چې شرک کړي اين شرکاؤکم الذین چرت دي شریکان تاسو آغا کنتم تزعمون چې تاسو به الله سره شریک ګڼل ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی عذر ددی الا ان قالوا مگر دا چې وای بدی والله قسم په الله تعالی باندې ربنا چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین نو مونږ مشرکان انظر کیف کذبوا وګوره چې څنګه دروغ وې على انفسهم پزانو نخپلو باندې وضل او رکبشی عنهم ددینا ما كانوا يفترون آشدی بدروغ تړل ومنهم من يستمع إليك او باز ددینا آسوک دی چې غوږ دی الیک تاتا وجعلنا على قلوبهم او اچول دی مونږ پزلونو دی کې اکنتن پردې ان يفقهوه د پوی د کتابنا وفي آذانهم وقرا او په وګونو د دې کې درنواله دي وان يروا كل آية لا يؤمنوا او کچری ویني كل آية هرن خلا يؤمنوا بها ایمان نراړي پاغي باندې حتى اذا جاءوك تردي پوری چې کله راشي تا ته یجادلونک جګړه کوي تا سره يقول الذين وياكسان كفروا چې کفر کړي ان هذا نردا الا اساطير الاولين مگر دا کسی د پخوانو دی وهم ينهونا او دی منکی خلق عنه د دی قرآن نا وینئونا پخپلم لرکیگی عنه د دینا وإن يهلكون إلا أنفسهم نهلاکی دی الانفسهم مگر زانو نخپل وما يشعرون دی شعور نلری عقل نلری ولو ترى إذ أقفوا کچرت اوینی اذ اقفو چکل بودرول شدی علی النار پا اور بانی یعنی په خوا کې د اورو فقالوا وای بدی یا لیتنا ای کاش چې مونږه نرد واپس کړی شو دنیا ته ولا نکذب او دروغ یعنی مونږ به دروغ نه وی ګڼلې بآیات ربنا آیاتنا در خپل ونكون من المؤمنین او به مونږ د مؤمنانو نه بل بدا لهم ما كانوا بلکې ښکاره به شي دی ته هغه څه کانو چې دی به یخفونا پټول من قبل مخکې د دینا ولو ردو کچری واپس کړی شو اغی لعادو نو خامخا به بیاو کی لما اغسو نهو چې من کړی شو عنه داغینا وانهم لکاذبون بیشک دی البته دروجن دی وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وینر مگر دا ژوند دنیا زمونږ وما نحن او نبشو مونږه بمبعوثینا بیا را پورته کړی شوي ولو ترى اذ اقفوا کچری اوینی ته کلبوی یعنی چې ادرول بشي على ربهم دخل رب مختا قال ابوای الله تعالی الیس هذا بالحق یعنی نه دا ژوند حق او رښتیا قالوا ابوای دی بلا وربنا ولنا قسم دې پرب زمون باندې ولنا خو حق دی قال ابوای الله تعالی فذوقوا العذاب اسکی عذاب بما کنتم بسبب دا باندې تاسو تکفرون انکار کو داغینا قد خسر الذین یقینا تاوان کی پاتشوا کسان کذبوا چې دروغ یو غنل بلقاء الله ملاقات د الله تعالی حتى اذا جاءتهم تردی پوری چې کله راشي دی تا الساعه قیامت باتت الناسافا قالوا نوای بدی یا حسرتنا ہے افسوس د مونږ د پارا علامه پکوتای فرتنا خپل باندې فيها پبارد قیامت کی وهم يحملون اوزارهم او دی بپورته کی بوجون خپل علی ظهورهم پشاگان خپلو علی ساء ما یزرون
یعنی خبردار ډیر بد دی هغه څیز چې پورته کوي بدی وما الحیات الدنیا نه دی ژوند د دنیا الا لعب مگر د لوبې دی ولهو مشغله ده وللدار الاخره خامخا کور رستنې خیر ډیر غوره دی للذین دا کسانو دپاره یتقون چې یریږي افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ قد نعلم انه یقینا مونږ پوهیږو بېشکه لا یحزنک غمجن کوي تا دپاره الذین آکسان یقولون چې وایي فانهم بېشکه دی لا یکذبونک دروجن کوي تا ولا نه دروجن کوي تا دپاره ولكن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله پایاتونو د الله باندې یجحدون انکار کوي د آیاتونو د الله نه انکار کوي ولقد كذبت او یقینا دروجن ګڼل شي رسول ډیر پیغمبران من قبل کا مخستانا فصبروا نو صبر کړو دی علی ما پاس باندې کذبوا چې دروجن کړی شي دی واوذو او تکلیف ورکړی شي دی تپای سره حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چې راغلی ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته اس بدلون کې کلمو د الله لرا ولقد جاءك یقینا راغلی تا ته من نبأ المرسلین بعض خبرونه پیغمبرانو وان كان كبرا کچریوی ګران علیک پتا باندې اعراضهم مخ اړول درې فان استطاعت نو کچری طاقت لري انت بتغیا چې تالاش کې نفقن یو سرنګ فی الارض پزمکه کې او سلمن یا یو اندر پایا فی السماء پاسمان کې فتأتیهم بآیا چراړي دي ته یو نخا ولو شاء الله کچری غختل الله تعالی لجمعهم نخا مخراجم کړي به دی ټول علی الهدى په هدایت باندې فلا تکونن پسم کېږه من الجاهلین دنا پوانا انما يستجيب الذين بشك قولي دعوت د ایمان آکسان يسمعون چې اوري والموتى او مړي يبعثهم الله راپورته بکې غیلر الله ثم الیه یرجعون بیا به هغه ته واپس کړي خیر راکي الله چې کوم شروع را پتون مصیبتون نه پناه اختره الله داینه مونږ ټولو ته پناه راکي الله مونږ ټولو ته پناه راکي الله چې سوره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي سوره مسلمانانو فات شوي الله ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله د جنت د باغچونه باغچې د قبرونو وګرځي الله چې چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي الله د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانای ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه نه لری کړي الله کله چا کورونه نی الله غي ته کورونه ورکي الله کله چا کورونه وی الله غورته آباد کی الله په خوشالو سره الله په برکتونو سره الله چې په کوم کورونو کې پریشانای مصیبتونه تکلیفونه دي الله غته نه ختم کی الله غته نه ختم کی الله چې سوره دا دشمنای طرف غنای دي الله دا بدمنی ده الله دا ټوله بدمنی ختم کی دشمنای طرف غنای ختم کی الله کار زمونږ نواله چې ته په خوشاليږي الله دا کار نه مونږ اوس ساتي چې ته په خفه کېږي او ته په ناراضه کېږي تمہاری مرګري تم دواو کوي تیر زمان ته ساره ما سره ډیوټي کړی دا اوس بیا ما سره ډیوټي دا دام د دین خدمت ته دی کوي الله چې دا سور دل ته زمونږ مرګري پر اف ام کې دې ټولو ته الله خوشاله ورکي الله سکون ورته ورکي آرام راحتونه ورته ورکي او څومره د علماء قدر کوي دا د اصل کې چې دنو دا د علماء قدر دا د پیغمبر صلوات و سلام د وارثانو قدر دی الله دې د دنیا آخرت خیسته کی الله دې ټول په کورونو کې خوشاله راولي کدی په کورونو کې سی بیماری وي هغه مزيب بای دا غمور بیمار دا غي تم دعا وکي چې الله جل شانه ول صحت کامله ورکي نور چې سوره بیماران دي الله دې ټول ته شفا ورکي کله چا نمونه راضي ناراضي دی وخت چام را سر لا سجد کړي الله دې ټول بیماران ته شفا ورکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه کوا مجنون نو لیلا کسی ما کوا مجنون نو لیلا کسی زما میں کہ بب تمہارا مقام دے لکھ لے رب سرائے نام دے زما میں کہ بب تمہارا مقام دے
لیکن رب سره